ما لهم فيهما من شرک او د دې د پاره په زمکه او اسمان کې حصہ نشته ده شرک حصہ شرک برخه دای معنی ده اوس د دې مبدی د امانت او په جاندل ته د مشرک معنی شي کوله ته د مشرکون معنی شي کوله ته د اشرکه باب معنی شي کوله شرک معنی حصہ شرک معنی برخه پوښولې او مشرک ته مشرک د دې وجنوي چې د الله سره نوري صداران ګرځي د الله سره نور برخه والا ګرځي دا سړی زما سره شریک دی د دې معنی څه ده د دې سړی زما سره حصہ ده دا سړی زما سره شریک دی د دې سړی ما سره برخه دای معنی ده قرآن وای و ما لهم فيه ما من شرک نشته ده د دې لپاره په ازمکه او اسمان کې څه برخه نشته ده خلق څه وای دا د برخه خاوندانان دي دا د برخه خاوندانان دي بیانې د شرک د لفظ په پښتو کې معنی کوي د شرک د لفظ معنی کوي په پښتو کې دا د برخه خاوندانان دي الله وی و ما لهم فيما من شرک نشته د پاره په ازمکه او اسمان کې برخه الله وی برخه نشته دی ویل چې د برخه خاوندانان دي دا بیانې د شرک د لفظ معنی کوي دا جی د برخه خاوندانان دي الله ول برخه ور کړی دا صبرخه ور کړی دا قبر یې ول ور کړل دا قبر خود ډیرو خلکو دی څه مطلب چیرته یو جریب زمکه را نو دا خود نور خلکو هم ده کور یې چیرته بنگلې دا خود ډیرو خلکو ده دا سړی چې وای چې دا سړی دا د برخه خاوند دی نو د دې معنی څه ده قبر اشتا کور اشتا جیداد اشتا د دې دا معنی کوي نه دا چې وای چې برخه خدای ور کړی دا معنی څه کارونه چې الله کوي نو دیم کوي ورته کم نه دي د برخه دا معنی ده پوښول خبره معنی کله وای جی الله ول ورځ ور کړل ورځ ول ور کړل اوس د ورځ خو زمان شته دانن ورځ د زمنګم ده ډیرو خلکو ورځ خود دې ورځ دې دا مانند ده چې خدای ول ورځ ور کړی دا نو دا ورځ خود لیډرم ده دا خود یو پیرم ده دا خود بادشاہم ده دا خود یو غدام ده د غریب شړیم ده او خدای ول ورځ ور کړی دا د ورځ لفظ چې ذکر کړي د برخه لفظ چې ذکر کړي دا د خدای په خدایتو کې ولې سم مقرري د دې دا مقصد دی د دې نه د پوسو کې خدای ول ورځ ورکړه دې څه معنا ده ورځو کاکا ستام شته زمام شته او دویم که ورځ دې دا معنا چې په مشقت کې واقع ده همیشه لپاره په ورځ ده بیا خوستا مرتبه لګه خله تا من کله شپه راځي لګ آرام وکې هغه مې وسره آرام بوخ راځي نه بیا ستا مرتبه څنګه داګه مرتبه څنګه اوچته شول دی وای چې خدای ول ورځ ور کړی دا د دې معنی دا ده چې دا مخاورس خلق دي د دې په دربار کې سوال کول دا بیانې د قبلېدو ذریعہ ده دا د برخه خاوندانان دي د له ورځ ور کړی دا نو د دیو جنا معرفت د مشتقی دا موقوف ده په معرفت د مبدی باندې د دیو جنا مبدی منګه ذکر کو چې هغه ته شرک وایي او دا شرک د مشرکینو چې ده نو دا دو قسمه ده یو توای شرک اعتقادي دویم توای شرک فعلی شرک اعتقادی او شرک فعلی شرک اعتقادی دیتا وای
چې اعتقاد د هغه امور د غیر الله د پاره چې هغه امور خاص په الله پورې د شرک اعتقادي وایي او شرک فعلی دې توای چې دسه افعال غیر الله لکه چې هغه افعال خاص الله پورې دې توای شرک فعلی د شرک اعتقادي څلور اقسام شرک فی العلم دارنگی فی التصرف فی الدعاء فی العبادت او هر اولنې چیز د دې دویمه د پاره سبب دی او هر رستنه تفریر په اولنی باندې یو سړی د الله نه سوا بل څوک عالم الغیب وګاڼه نو دا سړی ورپسې نظریه ساتي چې دا متصرف هم دی او چې کله د متصرفي عقیده وساتله دا سړی او تاواز کوي وا پیر را ورسېږي و بابا و ولی بزرګ را ورسېږي او چې کله دعا او आवाज غیر الله ته شروع کو نو خوف رجا او محبت چاغه ته عبادت وایي خوف هم داغه نه کوي رجام داغه نه کوي محبت هم داغه ساتي دا شرک اعتقادي څلور قسمه لري شرک فی علم دې توای چې عقیده سره د غیر الله په باره کې وساتي چې زما ولی او بزرگ دا به کل ما یکون او ما کان عالمون چې مخ کې کیږي او کوم چې روسته دی په دې معنی عالم دی او زما حالت دې سره پټ نه دي او شو د خبره معنی او د دیو جنا وای چې پیر په مشرق کې او مورید په مغرب کې وي نو پیر با د مورید د حال نه خبر وي دا واحد صفت د الله ده چې دا غیر الله لور کړه ده کراچۍ کې پیر سے و یو ځل شو خوځیدا لاس بیا د سیکړو چاوته پیر سے امنن خو ډېر عجیب باندې کار وکړ وای په صبح سرحد کې د مورید په کور مې اور ولګیدا نو لاس یې خوځن اور به مړ جاهلان موریدان خوشاله شوې پیر سے خو زمونږ ډېر خپويږي د کراچۍ نه صبح سرحد دی او د مورید کور نه اور وجلیش یو مورید راغی په منډه منډه باندې خپل کور ته خپل خځه ته وای چې خځه تزما را پیر نه منې خو د پیر مې ډېر زور دی وای زور دې ډېر د پهلوان او د بغداد شاه میران او مانی ولې لمنستاله ډېر لوی زور دی فکر دې شو څنګه زور دی د کراچۍ نه صبح سرحد کې اور وجني هغه زنانه چې ته نیکه زنانه وا چې دې چې د قران اوریدل او توحید والا وا وته دا پیر صاحب دروغ وای په دې خبر باندې عقیده مسات او کرشته وای نو بیګالو لمنګ ډوړی کو او زه معلوم کوم کرشته وای نو بس موږ هم دا پیلو ومنو مورید خوشاله شو چې زما خدم زما خیال چې پیری قبلې او توای پیر شه تو بیګال زمون ملمه وای څو په خې هغه ولستای څه خوخي وای چې زما څه خوخي نورې په خې کو پایږي چرګ واچو دا غوخن خو هغه ډېر خلک نور غوخه د بسر کې خودلې او پخکړې مخکړې راوړ ورېجم وای پیر صاحب چې ډوړې ځکه ډوړې نه خوري مورې ته تاسو کې ور ډوړې نه خوري هغه ول سیوا زه د دروغجن خلکو ډوړې نه خورم ما ته یو څه را بل څه کوي هغه زنانو ته پیر صاحب د کراچۍ نه سو سرحد نه خدای دې ورکا او په دې ورجو کې دانه یو انچ د چرګ وخه پرته راغنی ني دا ټول دروغ وای چې زه د مورید په حال باندې پوهیږم عالم الغیب دا واحد د الله صفت ده
او څوک چې نیکان خلق د الله سره په دې کې دا صفت له ثابتې دې توای شرک فی العلم او قران کریم په دې باندې تردید کوي. بعض د دې چیزونه دي چې رب العزت پیغمبرانو ته وحی کړی، بعض د دې چیزونه دي چې اولیاء ته الهام کوي خود امور جزئیو ته جزئی امور دا هغه الهام ته کوي، هغه جدا مسله ده، هغه د هغه په مشیت او اختیار کې نه. سورۃ بقرہ 3 آیات راوړوي. الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ملائکه الله وی ما تاسو ته نو ویلي چې په غیب د اسمان او زمکو زه پوهیږم، کوم شی چې تاسو ښکارا کوي او کوم شی چې تاسو پټوي په دې باندې زه پوهیږم. سورۃ انعام کې راځي 3 نمبر آیات کې او 50م کې وهو الله في السماوات والارض وفي الارض يعلم سركم وجهركم. په پټو په ښکارو خو الله پوهیږي ما تکسبون. 50م آیات کې وایي او 50 کې وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. وعنده مفاتيح الغيب دې جمله ته وګورئ. وعنده مفاتيح الغيب، مفاتيح مضاف ده، غیب مضاف الیه ده. مضاف سره مضاف الیه نه مبتدا مؤخر ده، او عنده ظرف خبر مقدم ده. او چکر تقدیم د محق او تاخير راشي څه پیدا کی؟ حصر پیدا کی. خجی د مبتدا اصل مقام مخ کې دی، د خبر مقام رسته دی. خبر چې مخ کې شي نو د دې کې د حصر معنی، نو د حصر معنی بدا کوي. وعنده مفاتيح الغيب، خاص د الله سره خزانه د غیب دي، خاص د الله سره. نو چې خزانه د الله سره خاص د الله سره، نو دې څه مطلب دی؟ د بلچا صدا خزانه ګور نشته ده، دا خزانه د بلچا سره نشته ده. که په دې ټکی پویلو شولې نو ورپسې وګوره. لا يعلمها الا هو، لا يعلمها الا هو، لا نافیه الا حرف استثناء، کلام کې حصر نشته. لا يعلمها الا هو، ور په دې خزانو باندې نه پويږي سوا د الله نه. الله دې څنګه دی ویلي چې لا يعلمها الا المرشد، دې باندې نه پويږي مور مرشد په پويږي، پیر په پويږي. دې الله ونه ویلا، دې وای لا يعلمها الا هو، نه پويږي په دې خزانو باندې سوا د الله. ويعلم ما في البر والبحر، او د وجه او د لمدې د دې تمام علم د الله سره دی. ما چې عموم دی د ذوی العقول او د غیر ذوی العقول، که ذوی العقول او که غیر ذوی العقول په بر او په بحر کې د دې علم د الله سره دی. خجی سورۃ اعراف یوسل اتاته کې وایي لو كنت اعلم الغیب لو كنت. نبی صلی الله علیه وسلم په اشرف المخلوقات کې دی. خدا وای لو كنت اعلم الغیب، کچره زب غیب پویدل لستكثرت من الخير، ما بډیر خیر جمع کړو، ما مسنی سومه د تکلیف نه ورسېدل. لیکن زب غیب نه پویګم، ټیک د خیر می جمع کړو، خو ما ته بډیر تکلیف رسېدلې دي. خجی او سورۃ النمل اوس موږ آیات یو قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. سورۃ حجرات چې کله ختميږي اخر کې وای ان الله يعلم غيب السماوات والارض. سورۃ احقاف 5 آیات 9 آیات کې راځي ما كنت بدعا من الرسل. او نبی اعلان وکا زنا آشنا پیغمبر نه ما، چې کله زمانه مخکې زمام سال نه تیر شوی،
وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ما ته د دې علم نشته چې به ما سکی بتاو سکی په خپل مرګ باندې ملم څوک به وایي تاسو حالت هم د پته نشته سورۃ مائده یو سلمه کې راځي یوم یجمع الله الرسل الله به ټول پیغمبران را جمع کړي الله به تو ماذا اجبتم تاسو قبول ته شوی وای هغه به تو لا علم لنا تمام پیغمبرانو موږ نه پویو انک انت علام الغیوب په غیب خو الله ته پویږي بل څوک نه پویږي حضرت سلیمان علیہ السلام را پریوتو یو کال پس فلما خر تبینت الجن سورہ سبا کی راځي 14 آیات کې کله چې سلیمان علیہ السلام را پریوت فلما خر و شو خبره مانی فلما خر دلته د یو عالم د یو پیر سره مناظره و دې ټکی د چلاول د فلما خر هغه عالم معنا وکړه کله سلیمان علیہ السلام را پریوت پیر وینا را پریوتو معنا باندې هغه ول خر وڅ معنا کی اله ولا مدارک راکا مدارک چې راواس فلما خر تساقط را پریوت فلما خر کله سلیمان علیہ السلام را پریوت تبینت الجن پیران ښکار شو الله كانوا يعلمون الغيب کچه د غیب باندې پیران پویدل ما لبسوا في العذاب المهين وخت به نه تیر کړه په سخت کار کې پیران عالم الغیب نه دي پیران چې دي دا ټکي جی پیرانو ماماګانو موږ خپل شی راوړی تاسو خپل شی یې دا پیران دی او ماماګان دي فکر نشو موږ د پیرانو ماماتوب نه مو چې دا زموږ ماماګان دي دا هو ګچیر د مامایو د مشرک ماما وای و شو له خبره مانی که پیره چرته مامای خدا به د مشرک مامای د موحد سړي ماما خو نه دی ټیک د پیران جدا نه واړه او انسانان جدا نه واړه انسان چې د حیوان ناطق دی او پیره چې جسم ناریون یتشکل باشکال مختلفه دا خو جدا جدا نه وای دي او یو نوع د بل نوع ماماګانو خورین نه دي خو بی غیرت سړی چې اخر ته ماما وای دا شی بی غیرت دی مشرک وای بی غیرت د مشرک چې ته نظریه نشته ده نو مشرک د ارث نه یریږي د ونه نه دایریږي د ګټه نه دایریږي د پیری نه دایریږي د خاطری نه دایریږي نو پیری د جماما وای د وجه د یری نه وای وا پیرانو ماماګانو او شل خبره مانی پیره د سره زمو ماما دی نیمه خورینه او ناغه زمو ماماګان جدا نه واده نیکان مخلوق پاغی کې مشته بدانم کې شته لکه انسانانو کې نیکان مشته او بدان مشته نو په پیرانو کې نیکان او بدان شته خو زمونږ او داغه په منځ کې د خوریتو د ماماتو مسله نه ده دویم دا پیرانو ماماګانو خپل شی وی اخلي مول خپل شی راوړي د دې سړي دا عقیده چې پیره په غیب باندې پويږي پیران عالم الغیب ندي فلما خر تبينت الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين پیران عالم الغیب ندي او دا مسله به جزئی ان شاء الله مونږ بیان کو مونږ به قران کې دا وخیو چې ملائک په غیب نه پويږي مونږ به دا وخیو چې پیغمبران په غیب نه پويږي مونږ به دا وخیو چې بادشاہان په غیب نه پويږي مونږ به دا وخیو چې اولیاء په غیب نه پويږي او مونږ به دا وخیو چې پیران په غیب نه پويږي په غیب باندې پویدونکې الله دی او دا د حصر مسله لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله دا مسله به مکمل ثابتېږي خجی دویم قسم شرک دی چې هغه د شرک په تصرف وایي او تصرف او واقداری دا واحد د الله دی که تصرف کوي اختیارات کوي دا الله یې کوي څنګه
رب العزت قرآن کی سورۃ انعام، سورۃ یونس، سورۃ احزاب، سورۃ زمر، دی سورتونو کې وای اگر که الفاظ د سورتونو جدا جدا دي، خود سورۃ یونس او د سورۃ انعام الفاظ دادي، وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. الله کتا ته ضرر ورسي، دا ضرر نشه درکول الا هو سوى الله، فلا کاشف له الا هو. او دا قانون دی چې د هو ضمیر دا چې چاته راځي کې نو مخکې مرجئ، او که مرجع مخکې ذکر نه نو دې ته ضمیر شان وي. هو کې دا قانون دی چې د هو د ضمیر په مخکې مرجع ذکر وي، او که مرجع ذکر نه وي هغه ته ضمیر شان وي. او کچر دا دوانه معنی او سړی ونکی نو دا مکمل تحریف په قران کریم کې، سړی مسلمان نه کافر دی. دغه معنی کول و ایمسسک الله بزور فلا کاشف له الا هو، نشته لري کون کې د تکلیف مگر بابا دی. الا هو ضمیر معنی بابا دی. دا مکمل تحریف په قران کریم کې دی. دا سړی مسلمان نه رسول کافر دی. ولی الله ضمیر دلته یمسسک الله کې لفظ الله ذکر دی، لفظ الله دا ضمیر راځي، او فلا کاشف له الا هو کې چې دا الفاظ د حصر نشي، بیا خو دنیا کې د حصر سره الفاظ شته نه. فلا کاشف له الا هو. نبی صلی الله علیه وسلم ته مشرکین ویل ته عذاب راوړ، نو هغه وی قل لو ان عندي ما تستعجلون به، که زما سره هغه څه وی چې تاسو په تلوار کړه کوي ما بغل راوړل. او سورۃ انعام کې الله وی قل ارایتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم، خبر راکې چې الله د غوګونو واخلي، د غوګونو اوریدو طاقت او د سترګو د لیدلو طاقت، نو دسه اعلاش تره چاغله به تراوړي. ما یفتح الا من رحمت فلا ممسک لها، رحمت الله را کولاو کې څوک بندول شي نه. د دیو جنا دا مصلا چې متصرف الله دی. قران کریم بار بار ذکر کړي او تصرف غیر الله له ثابتول دي توای شرک په تصرف، او دا سړی مشرک دی په شرک په تصرف سره. باز ناپوه وای د پلان کی پیر سے په مامانه پنجره، د پلان کی پیر سے په مامانه لخته ده، د پلان کی پیر سے د لمن د لاندې زما سر ده. او شول خبره مانی پمای پنجره پمای لخته ده، مانزی مکمل غوایما او غزما مالک ده. متصرف غیر الله ګڼي. د پلان کی پیر سے داغه د لمن د لاندې زما سر ده. نو مقصد دا چې زغه بلغونه شي فکر ده شو. نو د دې وجنا رب العزت په شرک په تصرف رد کړي. متصرف او واقدار دا الله دی. شرک په دعا دیته وي आवाज شکه الله ته کوي. کروانه ناشته غرزيږي په دې ټول صورتونو کې پرد الله ته کوي. یو سره را غرزيږي او یې پیر را ورسېږي، یا بابا را ورسېږي، یا ولی را ورسېږي، یزما دی یزما بیبي دا وازونه کوي. دې سړی د الله سي صدر پیدا کړ په دعا کې. او قران کریم کې الله په تردید کوي قل ارایتکم ان اتاکم عذاب الله واتتکم الساعه غیر الله تدعون. کله الله عذاب تراشی قیامت تاسو بغیر الله را بلای. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، سوق تاسو را بلای من الله. قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا.
من غیر الله تواضع کو چې موږ ته نه بشر سره ضرر وشل خبره معنی او رب العزت وی اموات غیر احیاء وما يشعرون ايانا يبعثون دا تاسو چې څوک را بلې دا خمړ دي ژوند نه دي په دې نه پوهیږي چې کله موږ اوچتولې شو دا انبیاء او شان الله بیانوي انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين او رب العزت وای ومن اضل څوکټ گمراه دي ومن اضل صيغه اسم تفضیل دا هغه سړی نه ولوی گمراه څوک وي يدعو من دون الله چې دا الله نه سوا بل چاته आवाज کې دالي گمراه دي هغه چاته आवाज کې لا استجیب له سوال نشه قبل او تر قیامت پورې او دې دا هغه د بلن نه خبره دي دا بل قسم شرک دی چې هغه د شرک دعا وي دومره دا دعا دو قسمه ده یو توای دعاء العبادت دیم توای دعاء المسأله دعاء المسأله د مخلوق نه کول شي ادعو لنا منظوم پر سوالو پوښتنه خبره مانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمره لتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یا اخی اے زما اورورا یا باز روایتن یا اخیا اے روکے لا تنسنا فی الدعاء کا چې موږ په خپل دعا کې يرنه کې دې توای دعا المسأله او دویم قسم دعا دا چې هغه توای دعا العبادت دعا العبادت یو سړی چا د فریاد کوي आवाज کوي په دې نیت معنی چې ما ته خیر رسي شر رسي دې دعا ول عبادت وي او دعا چې دا یو دعا الحي من الحي الحاضر ژوند دې ژوند نه دعا کوي پلان کې زما پر دعا وکړه دویم قسم دعا د حي من الحي الغائب ده غایبانه आवाज وته کوي دریم قسم دعا د ژوندۍ د مړی نه ده مړی د आवाज کې و پیر راول شي و بابا دا خو شرک بل اتفاق ده دا دویم قسم دعا پوښول خبره مانی دا دویم قسم دعا چې دا بل قسم چې دعا د حي من الحي الغائب دا ممنوع ده پوښول خبره مانی دعا د حي من الحي الحاضر دا دو قسمه ده یو قسم هغه چې قادر وي متماتحت الاسباب چوته وي دویم هغه چې قادر نه وي نو چې قادر نه وي نو دا سوال بنته نه کوي که قادر نو سوال دې کولای شي څلورم قسم شرک دی چې هغه د شرک په عبادت وي عبادت خاصه الله او د غیر الله له وکړه دې توای شرک فی العبادت او قران کریم کې زیب زبان دی د دې تردید راځي عبادت د غیر الله د دې تردید راځي سورۃ یوسف راوړوي سورۃ یوسف کې د یوسف علی السلام بیان دی خجی د حضرت یوسف علی السلام بیان دی چې هغه بیان کوي فکر دې شو سولې ختم آیات کې ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان تاسو عبادت نه کوئ په غیر د الله نه مگر نمونه دي چې تاسو له نمونه یې خېدي او تاسو پلارانو ما انزل الله بها من سلطان الله په دلیل نه را لګلای ان الحكم الا لله نه فیصله مگر الله په اختیار کې امر الله تعبدوا الا اياه امر دا مسله د اولاد غیر اولاد نه ده امر الله حکم کړی دی الله تعبدوا الا اياه چې دا الله نه بس سوا د بلچا عبادت نه کوي فکر دې شه قرآن اوریدونکو هر قسمه اسلامي کې سټو د پاره زمونږ د دکان پته یاد ساتئ اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیډیز مرکز
दुकान नंबर 6 शपी मार्केट निस पुल ग्राउंड जहांगीरा रोड सवाबी फोन नंबर दे 221-790 जिन अलावा माने د شرک اعتقادي اقسام او شرک فعلی دې توای چار افعال چې کوم د الله خاصي هغه سره غیر الله لکې دې توای د شرک فعلی د شرک فعلی او شرک فعلی چې دا ناروا ده لکه څنګه شرک اعتقادي ناروا ده شرک فعلی چې راځي تحلیل د ما حرم الله یو شی حرام دی سړی په ځان حلالوي تحریم د ما احل الله یو شی حلال دی سړی په زور په ځان حرام دی او په دې کې نظر د غیر الله دی سړی منښت کوي شکرانه کوي د غیر الله په نوم باندې او قران کریم کې رب العزت چې تردید کوي الشیطان یعیدکم الفقر ويأمرکم بالفحشاء شیطان تاسو یری د فقر نه او تاسو ته امر کوي به حیايي باندې او قران ویا ایه الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله د الله د شاعر بی عزتی مکوئ د شهر الحرام بی عزتی مکوئ وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصيبا دي خلقو الله لكم سيزونه ورکړي دي نو د غیر الله لپاره پاغي کې څه حصے مقرر کړي دي فصل الله ورکړي چاروي الله ورکړي غیر الله پر حصے مقرر کړي دي دا بابا قلنګ ده دا بابا وګره دا ول مقرر کړي دي نو د دیو جنا رب العزت تردید کوي په شرک فعلی باندې شرک فعلی چې ده نو دې تردید کوي او رب العزت د شرک فعلی تردید چې کوي نو په دې شکل باندې کوي چې الله کوم شی حرام کړی نو حلالوي ما دا یو او الله چې کوم شی حرام کړی نو حلال مګنئ دا دوا نظر د الله په نوم باندې جایز دی خو د غیر الله په نوم باندې نه کوي پوښول خبره مانی د دې وجنا مشرکین کې شرک او شرک فعلی نو یو قسم شرک داو چې بهیری صاحبې وسیله وهام دای مقرر کړی وي دا بهیره را د دې پي ونه خوري دې باندې به سورځي نه کې کله چا فصل تا وختونو څوک به تغږ نه کې دا بهیره ده صاحبہ دی او څاروینو مو وسیله او هام د څاروینو مو او د بهیره په شان به غاڼه او په شرک فعلی کې داو چې قتل د اولاد به کاوه حتی کې د یو سړی بل لس ځامن پیدا شو نو لسم زیبه د خپل الہو په نوم باندې الالاو لکه دا واقع بیانی د عبد المطلب دا د عبد المطلب چې لس ځامن پیدا شو نو عبد الله د علالول لپاره روان کړ ماما خیلی رااله وتویل د په مقابل کې وخ سره خڅنه واچو د یو وخ سره خڅنه واچو د دو سره واچو د دریو سره هر یو خڅنه په عبد الله را خود حتی چې یو کم سل تورسي چې سلو خان سره خڅنه واچو نو سلو خان باندې خڅنه راو خود نو سلو خان قربان کړ او عبد الله برقرار پاتې شو خږي او په دې کې اقوال د مشرکین دي چې چیزونه په ځامن حلال کړو دانګ نظر به کاوه د غیر الله په نوم باندې
او د غیر الله نظر هغه حلال غاڼه او حلال به په دسه مرتبه کې غاڼه چې هغه به بیانې ثواب غاڼه لکه وسانه زمانہ کې یو سړی او بابا لال شي نو د غیر الله نظر کمال گئی ک ګړی کاغذ چې ذبح کړی دا ټول حرام دي نو دا سړی ال تلال شي هغه د غیر الله نظر مخري هغه مال غو مچټي به پلو پورې وتړي وای جی دام خورده راوړه یعنی یو ثوابي شي غني حالان کې نظر د غیر الله دا قران کریم کې وا په ډیرو سوراتونو کې راشي و ما اوهلا به لغیر الله چې نظر د غیر الله حرام دی حضرت شیخ صاحب نور الله مرقده وای د فقها اتفاق دی په دې باندې چې وسړی نظر د غیر الله او کله سړی کافر دی او د دې خلاف بل مسله نشته او په نظر کې یو درې صورتونه دي بعضو کې اتفاق دی بعضو کې اختلاف دی اولنې صورت دا دی یو سړی نظر د غیر الله او هغه تعین کا علاله کا دا د بابا ګډ دی تعین ولو کا علاله کا دا په اتفاق سره حرام دی دویم صورت نظر کړه لیکن متعین کړه نه او ذبح کړه نه دی سړی توبه ویستلا به څاروي واغسته پوښول خبره مانی دغه نظر چې کوم کړه دا غي په مثل باندې څاروي واغسته الله په نوم حلال کړه نو دا حلال بل اتفاق دی یو سړی نظر د غیر الله کا تعین هم دی کړه لیکن روسته دا سړی پوښي دا خو ما غلطی کوله بس توبه ویستلا او بل څاروي واغست الله په نوم حلال کړه جایز دی دریم صورت یو سړی نظر وکاو تعین د نظر وکړي چې پلان کې څاروي او به توبه ویستلا آیا دغه څاروي علالیږي کنه دې مسله کې اختلاف دی خو حضرت شیخ صاحب نور الله مرقده وای والحق ان هذا ايضا حرام حق دا چې دا څاروي حرام دي ځکه په نفس نیت باندې حرامي او دغه قول و شاه عبد العزيز دهلوي کړه په تفسیر عزیزی کې تفسیر عزیزی کې اول جل صفا 602 یا 610 کې لیکلي دي و ما اوهل لغیر الله د آیات لاندې دویم سپاره کې لیکلي دي چې یو سړی نظر د غیر الله او که منښت د غیر الله په نوم باندې وکړه نو اگر کله ذب وخت کې نوم د الله په واغستا لیکن دا نه حلاليږي و ان مانن دی خوګه وسګاس او دا چیز خود سپیو د خنزیر په شان شو لکه سپیو خنزیر چې وسړی وای د ذبح په وخت کې بسم الله الله اکبر په سپی معنی ویلا یا بسم الله الله اکبر په خنزیر معنی نه حلاليږي وای دام نه حلاليږي اگر کله مسله کې اختلاف ده لیکن غوړه قول شیخ صاحب وای چې دا ده چې تعین د کوم نظر وکړه نو دا ته متعین چیزا ان کې توبه استلی لیکن دا حلاليږي نه قران کریم ذکر کړی یا ایه الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا شهر الحرام وشل خبره معنی او قران کریم په تحریمات الہیه ذکر کړی دي چې کوم چیزونه الله په نوم باندې الله حرام کړی دي نو حرام وګڼي سورۃ مائده اول سر کې راځي یا ایه الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے مومنانو په احکام پرواله وکړئ اوهلت لكم بهیمه الانعام د څلور خو څاروي دا حلال دي الا ما یطلع علیکم مگر هغه چې په تاسو لستلې شي غیر محل سره او انتم حرم کار باندې کوي چې تاسو احرام کړه تړلې دارنګه نظر د الله په نوم باندې موحدین نیکان خلق چي دي د چې نظر کوي نو الله په نوم باندې بیا کوي
قرآن کریم سورۃ حج کی ذکر کئی ثم لیقضوا تفثهم بید داخل کولان بھی غخیری رضان نظری کی ولیوفو نذورهم او داخل نظرون مکمل پرواله وکي پوښل خبره مانی د نظرون پرواله دی وکي ولیوفو نذورهم نو نظر چره منختا دا د الله په نوم باندې دا درسته حدیث پاک راځي چې دا خو د بخیل سړي دی الله کده څه کار دی وکړو زه بغوای حلال کړم نو د خدای سره شرطونه ولې لګي وای حلال کا الله په خپل غستا کارو کی او کوي نه کنه زور خو بنشتا د الله سره شرطونه موږ د شرطونه جګدي نو دا د بخیل سړي علامه ده نو نظر او منختا که یو سړی کې د الله په نوم دا جایز ده او قانون په دې کې دا ده چې کوم نظر او منختا دی وکړه نو دا نظر او منختا په خپل نه خوري ستا اولاد به نه خوري مالدار خلک به نه خوري دغه نظر او منختا با غریبانان او مسکینان خلک خوري نو نظر یو د الله په نوم دی یو د غیر الله په نوم نظر د غیر الله په نوم دا حرام دی نظر د الله په نوم دا جایز دی ثواب ار چاته بخلې شي لیکن نظر د الله په نوم باندې کې او نظر د غیر الله قران کریم کې وما اوهل به لغیر الله دا بار بار راغله چې دا حرام دی او په محرمات قطعیو کې تر دې پوری تذکرہ کې اخون دروازه وای فذابه مشرکون یو سړی د غیر الله په نوم باندې ذبح کړي سره کافر دی والمذبوحه میتتون او کمال جلال کا مردار دی او امراته باینتون خذ بالطلاق شلا خلاصه کلام ناس و حاصل د خبره داره چې بردن طعام په مقابر ناروا و ناجایز است چې وړل د خوراکونو مقبرو ته ناروا دي دا ناجایز دي د دیو جناب بحر الرائق لیکلی دي وما ينقل الى ذرائع الاولیاء الكرام من الزيت والشمع والدراهم والدنانير وهو بالاجماع حرام هغه چې وړي کیږي د نیکانو خلکو قبرونو ته نه تیل دارنګي دیوي او روپیا اشرافي دا په اجماع د علماو باندې حرام دي دا ناجایز دي خجی نو په اولانو ډلو کې یو ډلو چې هغه ته مشرکین ویل کېده او موږ د مشرکین هغه مبدا ذکر کړ چې شرک دی ورپسې هغه شرک موږ شرک اعتقادي شرک فعلی ذکر کړ شرک اعتقادي څلور قسمه او شرک فعلی کې دو قسمونه چې تحلیل لما حرم الله او تحریم لما احل الله او نظر غیر الله دا څه زونه باقی مشرکین څو قسمه مشرکین دي نو دا څلور قسمه مشرکین دي مشرکین بالعباد الصالحین یو مشرکین بالملائک مشرکین بالجن او مشرکین بالکواکب دا څلور قسمه مشرکین دي او ان شاء الله الرحمن چې پاینه درس کې د دې وضاحت کو د مشرکین وضاحت کو چې مشرکینو د لکه څنګه شرک منګه بیان کړ د مشرکین اقسام پاینده درس کې بیانو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله وشدا سکینو بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
د قران کریم د فهم لپاره چند اصول ذکر کوو چې پراتلونکي قران کریم کې مومد او معاون ثابت شي. په دې اصولو کې تعریف القرآن، اسماء القرآن او حکمت نزول القرآن او ورسره موضوع القرآن د دې بیان شوی. مونږ دغه خبره بیان کړې و چې مخاطبین د قرآن کریم څوک دي. نو دا مخاطبین یو قسمو مطیعین چې هغه ته موحدین وایي، او دویم قسم منکرین خلق په منکرینو کې څلور ډلې وي: مشرکین او يهود او نصارا او منافقین. مشرکین چې شرک کاوه نو دو قسم شرک کاوه: شرک فعلی او شرک اعتقادی. د شرک اعتقادی څلور قسمونه: شرک فی العلم، فی التصرف، فی الدعاء، فی العبادت. د شرک فعلی رجع دو چیزونو ته کېدله: تحلیل ما حرم الله او تحریم ما احل الله، او نظر د غیر الله. د دې دا بحثونه چې د دې ذکر شوی. بیا مشرکین او چې دا څلور قسم شرک او شرک اعتقادي، نو مشرکین څلور قسم دي. یو دي مشرکین بالعباد الصالحین، نیکان خلق د الله سے صداران کړی دي. دویم قسم دي مشرکین بالملائک، چې ملائکه د الله سے صداران کړی دي. او بل دي مشرکین بالجن، چې پیران د الله سے صداران کړی دي. او څلورم قسم مشرکین بالکواکب دي. دا څلور قسم مشرکین دا مخکینی شرکونه چې کول، نو دا اقسام د مشرکین وو. مشرکین بالعباد الصالحین عالم الغیب ګڼل، متصرفین ګڼل، دعا او تکول، عبادت او کو. دا شاندانو تفصیل ادا ده چې مشرکین بالعباد الصالحین اولنې شرک په عالم کې چې پیدا شوی دی، نو دا نیکان خلق یې الله سره صدران کړی دي. او شرک چې په انسانانو کې راغلی دی، د دې دو اصل دي. یو اصل تعظیم د قبور الصالحین، د نیکان خلقو د قبرونو تعظیم شروع کړي حتی کې چې د الوهیت درجه ته رسولي دي. دویم اصل چې د هغه شکلونه جوړ کړی دي، چې دې شکلونه باندې منګه تبرک حاصلو. او دا غشیر کو چې په انسانانو کې موجود شوی قوم نوح کې. د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت ده چې د آدم علیه السلام او د نوح علیه السلام په منځ کې لس پیړۍ وي، او دا لس وانه پیړۍ په اسلام باندې وي. او صحیح بخاری کی راضی چې د نبی صلی الله علیه وسلم وی نوح علیہ السلام اولنې رسول اهل ارض او تا اندر وجدا
چې د نوح علیه السلام نه مخکې د بل پیغمبر ذکر نه لري کړی دغه شرک کار شو په زمانه د نوح علیه السلام کې د دې نه مخکې نه و. تفسیر ابن کثیر په تفسیر د سورۃ جن کې سورۃ نوح کې لیکلي دي چې لا تذرن الہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. د سورۃ نوح تقریبا 30 نمبر آیات ده چې دا نیکان خلقو. عروه بن زبیر وای آدم علیہ السلام بیمار شو او د په زامنو کې ور سوا یغوث او نصر ود د مشورو او د پلار سره ډېر نیکی کوله. په صحیح بخاری کې راته ابن ابي رباح د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نقل دی چې دغه درگاہونه د نوح علیه السلام دا عرب ترانه کړل. اغاثۃ اللهفان د امام ابن قیم په 1555 کې لیکلي دي چې وو دا په دومت الجندل کې د کل قبیله و او سوا چې وو دا د هوزر قبیله لپاره وو او دا په ساحل البحر کې د هوزر قبیله الہ او یغوث چې وو دا د مراد او د بنی غوتیف لپاره دا د سبا سره یمن کې او یعوق چې وو دا د همدان قبیله او نصر د هلیر لآل ذلکلا د پاره او دا د نیکانو خلقو نمونه دي د قوم نوح. کله چې دوی هلاک شو نو شیطان د دې قومونو ته حکم وکړ چې د دې مجالسو کې کېنئ او دوی با مون شکلونو جوړ کو او د دې په نمونه یادوي. ففعلوا فلم تعبر حتى اذا هلك اولئک. دوی شکلونه ول جوړ کړو نو د دې عبادت نه کېږي ته دې پورې دخل هلاک شو به ورور علم ختمه ده د دې عبادت شروع شو. د محمد ابن قیس پر ویس راضی چې دا نیکان خلقو بین آدم و نوح او اتباع د دې چې وو د دې سره اقتدا کوله. کله چې مړ شو د دې هغه مرګ ویل چې د دې سره اقتدا کوله ومنګ د دې پټوان جوړ کړو نو زمونږ په عبادت کې شوق پیدا کیږي. اګه وسانه زمانہ کې باز خلک وایي چې زما سره د پیر سے پټوي زما سره استاد پټوي نو زما په مين نور پیدا کیږي. اذا ذکرنا هم کله چې موږ د یادو شکلونه ول جوړ کړو به دغه پیړۍ ختمه شوه دویمه پیړۍ رااله. ابلیس پاره کوشش وکړو ابلیس ته ویلا استاسو مشران کانو یعبدونهم د دې عبادت وکاو په دې معنی به باران غوښتا نو پرستانو پیړو کې د دې عبادت شروع شو. د عبد الله ابن عباس اوروي پرازي چوغد دې ته شي سموي او دې ته به هبت الله وو او داوت چې وو د دې ورونو دای سردار جوړ کړو ورونه سوا یغوث او نصر. شیخ الاسلام علامہ حافظ ابن قیم په اغاثۃ اللهفان کې لیکلي دي د هشام ابن محمد ابن صائب الکلبی چې مقدر شرک او عبادت د درگاہونو هغه داو چې آدم علیه السلام کله چې مرش
کله چې آدم علیه السلام مړ شو نو د شیس علیه السلام چې دا د آدم علیه السلام زیو نو دای په هغه غار کې خورده چې په کوم غار باندې آدم علیه السلام را کوشوي او دا د هند په ځمکه کې را کوشوي او دغه غر چې ده اخذب جبل فی الارض په زمکه کې یو بهترین غر ده خجی او د آدم علیه السلام په زامنو کې جسیس علیه السلام او دا هغه په اولاد کې ودو هشام د خپل پلار د ابو صالح د عبد الله ابن عباس ته ذکر کړی دي چې اولاد د شیس علیه السلام د غار ته راتلو یو سړی ته ویل اولاد د قابل نه چې اولاد د شیس ال توزی او تعظیم ولول کوي او استاد او سلام او بوت نشته ده نو هغه دغه شان شکل جوړ کړو او هغه تعظیم شروع کړو او سوا او ود او یغوس او یعوق او نصر دا نیکان خلقو دا بدان خلقنو فماتو فی مشهر یومیش کې مړ شو وحزن الناس علیهم خلق غمجن شو یو سړی په اولاد د قابل کې ویلا چې زبستاسو د پاره پټوان جوړ کوم تعظیم کوي او د عبادت کوي او ابن قیم وای دا زمانہ د یرد ابن مهلائل ابن قینان ابن انوش ابن شیسوا په دویم قرن کې تعظیم شروع کو او په دریم قرن کې د دې عبادت شروع کو الله ادریس علیہ السلام راولېګو تکذیب ولوکا فرفعه مکانا علیا خلق افسوس شروع کو بیر اول اللہ نوح علیہ السلام فدعاهم الى الله وحده لا شریک له اللہ طرف ته ول دعوت ورکو تقریبا 9 کالا فاخذهم الطوفان وهم ظالمون د شرک او الله عذاب پیراغه داود او سوا یغوس او یعوق او نصر دا عربو ته نقل شوی څنګه کلبی لیکلی دی چې عمر ابن لوحی خزائی دا یو ترویتی سړی و او د دې لپاره په جناتو کې یو دوست و خبر ورته چې هغه علیه د نوح علیه السلام دا په تهامه کې شته خو پټ دی هغه راويسته او دای د تهامه د مکه معظمه او د مدینه منوره خلق سره تخکارا کړو د عمر بن لوحی خزائی تابعداري چې کړو نو عوف ابن عزرا ابن زید دې تابعداري وکړه دته ود ورکو چې دعوت تواه تحفه رستا او دعوت چې وو نو دای په دومت الجندل کې دای ال ته ودراو او عوف بخپل زیله نومي خوده عبد ودا چې کله اولاد به کېده او عبد ود الکابون نوم دو عبد الله عبد الرحمن هغه به نومي خدا عبد ود چې دا د ود بندر او د ود خدمت کاوه تر دې پورې چې نوح علیہ السلام راغی تر دې پورې چې اسلام راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وکان یخدمون جیلا بعد جیل او د دې خدمت به کاوه قبیلتن بعد قبیلتن یو ډله بتلو بل ډله وراتلو د دې خدمت به کاوه قلبی وای چې ما ود